أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم معزز ناظرین، نن مونږه تاسو سره د یو اهم ویډیو په باره کې چې دی نو مخاطب یو. مونږه د ایجوکیشنل ویډیوز کومه سلسله چې جاری ساتلې ده، پای کې د پرایمري ایجوکیشن بنیادی خبرې هغه مونږ وچېړلې، د تدریس طریقې خو د مختلف سبجیکټونو هوې. اوس موږ جرنل مسایل چې کوم په ایجوکیشن کې دي د بچي سره وابسته دي هغه زمونږ چې دی نو ټارګټ دی، په هغې باندې به انشاءالله بهترین ویډیوز تاسو ګورئ. نننۍ ویډیو زمونږ یو اهمه مسله چې ده د ماشومانو سره وابسته احساس کمتري، دا ولې پیدا کیږي، د احساس کمترۍ وجې څه کیدی شي، او دا د ماشوم په تعلیم او تربیت څومره بد اثر غورځوي، او په دې کې ذمہ دار څوک دي، دا زموږ اهم ټاپک دی. په دې باندې به انشاءالله اوس خبرې کوو. نو موږ ګورو چې د دې روټ کازز معلوم کو، روټ کازز د دې څه دي، جرړې د دې څه دي، او د دې پیژنګلو څنګه ده، دې کې کردار به زمونږ څنګه وي چې ماشوم موږ د دې نه بچ کړو. دا زمونږ ټاپک دی، انشاءالله په دې تاسو سره مخاطب کېږم. احساس کمتري چې دی دا چې دی ډیر زیات اکثریت دا یو خارجي عمل دی، دا په ماشوم کې د تنه پیدا کیږي نه، دا د بار د ماحول نه چې کوم اثرات دي د هغې په وجه باندې چې دی په ماشوم کې احساس کمتري پیدا کیږي. اوس زموږ تعلیم یافته طبقه احساس کمتري پیژني، خو زموږ د ویډیو اکثر میندې هم ګوري په کورونو کې، ماته اطلاع میلاو شوې ده چې هغه د هغې تعلیم ډېر محدود وي. نو لږ به د هغې د وضاحت لپاره د دې احساس کمترۍ دا لفظ لږ خور کما. یعنی ماشوم ځان د هیڅ قابل نه ګڼي، ماشوم ځان کمزوري ګڼي، ماشوم ځان د څه کولو جوګه نه ګڼي، دا احساس کمتري ده. ځان کم ګڼل، هغه کې دا احساس دننه پټ شي، او د هغې نه بیا د هغه د ټول اعضاو د هغه اظهار هم په دغه طریقه کېږي چې هغه په معاشره کې یا په سکول کې یا په کور کې ځان بالکل ناقص انسان ګڼي. نو دا ډېر خطرناک شی دی او ډېر غلط شی دی. په دې باندې به مونږ خبرې کوو. د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ماشوم په وړه وړه خبره ټوکل، بار بار کارېدل، هغه ته پیغور نومې شی تنه چې ورته مونږ وایو، وړوکي له پیغور ورکول، او هغه هم د ملګرو د وروڼو خویندو په مخ کې ورکول، هغه داسې یا د هغه مقابله کول. الله تعالی ګوره ټول انسانان یو شان نه دي پیدا کړي، هر انسان الله مختلف پیدا کړی دی او د هغه کې مختلف صلاحیتونه دي. او بل وړوکي کې چې کوم صلاحیت دی لازمي نه ده چې په دې بل وړوکي کې، په دې یو دوه وروڼو کې، په یو ورور خور کې به هم فرق وي، او په معاشره کې به لازمه ده چې الله د هر چا نه جدا جدا کار اخیستل غواړي، لهذا هر چا له جدا قابلیت ورکوي. نو د هغه کمپیریزن کول، د هغه تقابل بل وړوکي سره کول چې وګوره پلان کیا ستانه خدا پلان کې ډېر تکړه دی، دا تا ته وګوره. اوس دا د الله تقسیم دی، هغه ته الله تعالی نور صلاحیتونه به ورکړي، انشاءالله به په هغه کې ښکاره کېږي. ته دې په دې باندې مه ملامته کوه. تا دا عمل چې دی، دا ماشوم چې دی هغه بربادي، دته کنځلو کول، د بېعزته کول، دا چې دی دا تر احساس کمترۍ بنیاد دی، او په دې کې بوزغلې کري، او د هغې نه به سبا یو تناور ونه جوړېږي، او هغه د په شخصیت او د په ژوند باندې به ډېر بد اثر غورځېږي. اوس دا خبره دا خلک دا څه دپاره کوي؟ دا د دې لپاره کوي چې د تعلیم او تربیت په نوم کوي. د مور پلار خواهش دا دی چې دا ماشوم زه د مستقبل لپاره بهترین انسان ترنه جوړ کړم. د دې لپاره دی په خپل انداز کې د تربیت چې دی نو ټوکل، کنځل، کارېدل، هغه ته تنه ورکول، هغه د نور وړو سره کمپیر کول، دا هر څه هغه د دشمنۍ په بنیاد نه کوي، دا هر څه هغه د څه په بنیاد کوي؟ دا هغه د بهتر مستقبل او د ښه تعلیم په بنیاد باندې کوي. خو چونکې هغې ته د دې غلط اثراتو پته نشته دی. په دې کې زمونږ درې طبقې چې دی نو انوال دي: والدین، خپل خپلوان، اساتذه کرام. دا درې ګروه چې دي دا ماشوم چې دی د احساس کمترۍ شکار کوي. اول ما تاسو په کور کې دغه اقارب چې دی هغه چې د ده سره واسطه راځي، د دې تضحیک شکار کوي، د ده بېعزتۍ کوي، او بعضې اساتذو ته پتنین هغه هم د ده بعضې خبرې موږ مخې ته را روانې دي چې د ده په وس کې ني، او هغه د ده د بېعزتۍ باعث ګرځي. نو لهذا دا څیزونه چې دی نو دا ټیک نه دي. د دې نه علاوه د ده جسماني نقایص چې دی، بعضې وړوکی د وجود نه ډېر زیات نری، کمزوري، دوبلاپني پکې، یا هغه موټی مطلب ډېر غټي، یا د هغه بصارت کمزوري، د سترګو ترتیب ښه نه، یا
نور داسې خپه لاس د هغه متاثري، نو دا څیزونه هم هغه بار بار چې د هغه معاشره ټارګېټ کوي، ملګري ټارګېټ کوي، والدین ټارګېټ کوي، خپل خپلوان ټارګېټ کوي، د هغې سره د دې ماشوم چې دی نو په تربیت او په جذباتي دغه باندې چې دی ډېر بد اثر پرېوځي او هغه چې دی ماشوموالي نه هغه تباه برباد شي، د هغه چې دی هغه دباو شي، هغه چې دی خپل بچاو نشي کولی. داسې وړوکی چرب زبان نه، دا یاد ساتئ، دی چالاک نه، دی خپله دفاع بالکل نشي کولی، دی د خپل ځان د بچ کولو هېڅ د سره څه ذریعه نه، او بیا د ده په دغه دوره بد اثر پرېوځي چې کله کله دی د خوف د وجې نه هر الزام قبلي واړه بل روانیو کې په دې راواړي، خو دی د دې خوف شکار دی الړې دی اوله دی والو چې که چېرې فرض کړو زه رښتیا وامه او دا الزام نه قبلوم نو زما به وخي دغې وخلو ټکولو د وجې نه دی هغه ګناهونه هم قبلي چې کوم د نه کړي. د دپاره په معاشره کې چې دی ژوند ډېر زیات مشکل وي، ډېر ګران وي، هر شی د ده لپاره به وي، هر شی د ده لپاره بلا وي، هر شی چې دی برباد کړي. ته د هر شي نه چې دی نو په دې بنیاد یېرېږي چې که چېرې زه دا وکړم دا به غلطي، او چې غلط مې وکړو نو بېعزتي وي، چې بېعزتي وکړي یا به مې والي یا به مې ټکولي یا به د ملګرو په منځ کې بېعزتي یار وي دی نه کول بهتر دي. نو لحاظه هر څیز ته دی چې دی نو دی د هغې نه رستو کېږي، دی د هر څیز نه که دی یو فریګراف یو جمله لولي په دې نشي لوستی، د دې خوف نه چې ما غلط ویلی نه دی او زه استاد بې عزته کړی نه یم یا زه والدینو بې عزته کړی نه یم یا د ملګرو د خندا شکار شم، د دغې خندا او د طنز و مزاح د وجې نه هغه د ژوند یو د ترقۍ قدم نه اوچتی، دې احساس کمتری د لاسه د هغه ټول شخصیت تباه و برباد شي. په دې کې بله وجه چې دی نو د والدینو اقتصادي حالتونی، یعنی مطلب دا چې د غریبې کورنۍ ماشومان چې هغه د هغې لباس هغه هغه شان درست نه وي، د هغې د لوازمات زندگی چې کومې معاشره کې رایجي هغه پوره نه وي، لحاظه د دې وجې نه هغوی چې دی نو هم کله کله دغه د معاشرې د ملګرو د نورو خلکو د پیغورونو شکار یي، او هغه چې دی نو دا په مختلف یا په روزانه شکل کې یا د هفتو په شکل په کستونو کې دا دردونه هغه وصولي، که په سکول کې نو د اساتذو د کپړو د پیزار د هغه د نورو څیزونو د نشوالي د وجې نه هغه ته یو حد تک یو بېعزتي چې دی هغه روزانه مخامخ کېږي او دا ورو ورو د هغه په شخصیت بد اثر غورځي. په دې وجه زموږ اساتذه کرام صاحبانو الله په دې هم غور پکار دی چې کوم ماشومان د یونیفارم په لحاظ باندې کمزوري دي، د هغې بیک ګراونډ چک کول، د هغې دغه چېرته مسله څه د وړوکې خو غواړي چې زه ښایسته وی، وړوکې خو غواړي چې زما ښکلې کپړې وي، وړوکې خو غواړي داسې چې زه ویل ډرس وی، زه معزز وی، خو که چېرې داسې مسلې نو آیا د ده بیک ګراونډ څه دی، نو په هغې کې اساتذو له تعاون پکار دی، مخیر حضرات سره رابطه پکار ده، د دې ماشوم دغه مسله حل کول پکار دي، ستا دا لږ تعاون، ستا دا لږه منډه تړه د دې ماشوم راتلونکي ټوټل ژوند ښایسته کولی شي. نو لحاظه اقتصادي دغه پکې هم جوړېږي، که فرض کړو د ده سره دغه شان روزانه بده رویې نو دا یا خو یو صورت دا دی چې ده ته ښه ماحول میلاو شو نو دی د یو ښایسته یو عقلمن او محبت واله ژوند زده کړي، او ځکه چې په دې وخت پورې یاد ساتئ چې د ماشوم والي سره د انسان جذباتي نشونما کمپلیټ شوي تکمیل ته رسي، نو دا دی د 4-5 کالو کې د ده جذباتي نشونما تکمیل ته رسېدلي، دی د خوشحالۍ د خفګان اظهار بالکل کولی شي او لکه محسوسولی شي، یعنی د ده احساسات چې دی هغه بالکل کمپلیټي دی سینسیټیو وي، لحاظه په دې وجه باندې که چېرې د ده صحیح تربیت وشي او د ده د دغې خبرو خیال وساتلی شي نو د ده نه یو کامیاب انسان یو عقلمن انسان وتی شي، او که چېرې فرض کړو دی د دغې طعنو شکار شو، د دغې بېعزتو شکار شو، نو د ده راتلونکي ژوند چې دی هغه ډېر زیات متاثر دی د بېګاډ شکار شي، د خام خیالو شکار شي، یعنی دی چې دی په خپل راتلونکي ژوند کې یو کامیاب انسان نشي جوړېدی. نو دا ضروري ده چا دپاره ده؟ دا زموږ ستاسو دپاره ضروري ده، د اساتذو دپاره، د والدینو دپاره او د معاشرې دپاره چې موږ په خپله معاشره کې داسې ماشومان چې دی هغه د احساس کمترۍ شکار نه کړو، د هغې د ضرورياتو خیال وساتو، د هغې د عزت نفس خیال وساتو چې دا ضایع نه شي او دا موږ له معاشرې له یو بهتر انسان نه کړي. نو دا به انشاءالله دا زمونږ د راتلونکي نسل لپاره زمونږ د ملک لپاره به ډېر زیات بهتر وي. ډېره ډېره مننه. السلام ورحمة الله وبرکاته.